بیان کوا قرآن د دې سره سره اقامت د مانځه دام ضروري دی. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یقینا منځ سړی منع کوي د فحش نه او د بې حیایۍ او د بدۍ نه. ولذکر الله اکبر، او ذکر د الله ډیر لوی دی. مسله د توحید بیانول دا د ټولو نه اهم او غټه مسله ده. یادول، تذکره کول د الله تعالی را دا ډیر لوی دی. د دې نه چې ته د الله تذکره وکړې. بیا زجر او خلق لا چې هغوی انکار کوي د ما انزل الله نه، مسلې د توحید نه، دعوت توحیدم ذکر کوي، صداقت د کتاب ذکر کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقتم دی. په دا مخکې آیاتونو کې تذکرې وشوې. د آیاتونو کې وسوي قرآن کریم آیاتونه د بعض خلکو په سینو کې ډیر غټ شی دی. واضح دلائل دی د اهل علم په منځ کې، لیکن چې څوک ظلم کوي، ظالمان دي، نو هغې ته خو هیڅ نه دي. هغې د سراړو په دې خیال کې ناراضي. زجر ورکوي هغه چاله چې د قرآن کریم د آیاتونو نه انکار کوي، د معجزاتو نه انکار کوي. ورپسې تذکره به راځي. خلق به دلیل غواړي، نو ورته وایه دلیل زما او ستاسو منځ کې الله دی. گواه به الله وي. الله رب العزت پوهیږي په هغه څه چې اسمانونو او ځمکه کې دي. باطل پرست خلق هغې انکار کوي او بیا زجر ورکوي په دې باندې چې دا خلق عذاب غواړي، تادی کوي، عذاب دې راوله، منګه ستا خبره نه منو، نو عذاب دې راوله. الله رب العزت وایي چې عذاب راشي نو د خلق کافران جہنم با دی راگیر کی، لپاس با عذابی، لاندی با عذابی، و تبوئی اسکی وس. دارنگی خبرہ ذکر کئی دے یو سڑے وی ز مسئلہ نہ بیانوم، کب بیانوما نو دلتکے میں سوک پریدینا. نو الله رب العزت وی زما ځمکه ستنګه خو نه ده، دلته کې ستا مسله نه بیانولی کېږي، نو د دې ځای نه هجرت وکړه. ځمکه فراخه ده، هلته لاړ شه. هجرت دته ډېر ګران ښکاري. دی وایي چې زه هجرت وکړم، لاړ شم، کور پریدم، کلی پریدم، علاقه پریدم، هلته به مړ شم. الله وی کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس بمری، نو تا باندې به هم مرګ راځي. نو هلته زما خواله به راځي.
د یو خبره دام په ذهن کې ساتي لاړ شم هلته به اوسېږم په کم ځای کې الله وی د دنیا کور سکه زب درلا د جنت بالاخانه درکم داغه صفات ذکر کوي نهرونه دی پکې نعمتونه دی پکې څوک چې صبر کوي د خپل رب د پاره په مسله باندې کلک ولاړ دی په خپل رب باندې توکل کوي الله یې غیله ور کوي د په ذهن کې یو خبره دام راځي چې لاړ شم بل ځای ته لاړ شم نو خرم بسو نو الله رب العزت وی وکای من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم خرم بسو نالاو یګور کنه دې زند سر وتا دا څومره زند سر دی خپل رزق اغي ځان سره نه ګرځي دا خو یو انسان دی غوټه جوړی کړلی یا د پیسو په شکل کې ګرځي او یا د توشه په شکل کې ځان سره چا ډوړی راغستی دا چا وړه راغستی دی چا اوریجی راغستی دی چا نور سیزونه راغستی دی د خوراک سیزونه راغستی دی وې دا په پلاری باندې خورم دا چې حالت کې ورسم ځان له جمع کوم دا حالت کې بیا خورم الله وی الله د پاره چې تا هجرت کړل نو زبر رزق در کوم مثال د ګوره د زنده سر سمره دی سمره حیوانات دی سمره مارغان دی هغه د کوره چې وزي ځان سره توښې نه ګرځي الله اغیل رزق ورکې نو تاسو لویم درکې ورپسې مسله د توحید پیش کئی پا دلائل اعترافیو سرا تپوس کئی داغینا اسمان نازمہ کا چا پیدا کرلی دا چا کرلی دا چا کرلی آغی اقرار کئی چاو دا اللہ کرلی دا غی تذکرہ رازی بیا بلو آیاتم بینات بلکہ دا قرآن کریم آیاتون دی واضح واضح پی صدور اللذین اوتو العلم پسینو دا کسانو کی چی علم والا ورکڑے شوه دے دا یو ډیر غټ حیثیت لري داغي پسونو کې داغي پسینو کې وما یجحدوا بیااتنا الا الظالمون او انکار نه کوي زموږ د آیاتونو نه مگر ظالمان الله وی دا آیاتونه واضح واضح کله چې آیات ذکر شي نو دې غټ یو شان یو غټ حیثیت پسنو دا کسانو کې چې علم ولا ورکړی شي دی خلک خبره کوي د زرو قدر د زرګر سره ای د زرو په قدر باندې بل څه پويږي خلق وی د خید په خوراک باندې خرڅ پويږي د هر یو شی حیثیت داغه په خلکو ته معلومیږي زر دین و زرگر پی پوئیگی علم دے دلیل دے نو آل علم پی پوئیگی نو قرآن کریم آیات چی وتا ذکر شی قرآن کریم آیات چی وتا بیان شی نو دا غٹ حیثیت لري د اهل علم په منځ کې او چې کم ظالمان دي ناغو انکار کوي وقالوا لولا انزل عليه آیه من ربه او وی دا خلق ولنا نازلېږي په دمانه نخا د رب د طرفنا نخا ولې ناراضي موږ چې سغواړو هغه دی راشي مخکې تیر شیو دیوه د دې باغی پای کې قسمه قسم میوي هغه دې خپل اوبي
د د بنگلی کورونه دي، د سره د اسراء او سپینی، دا اعتراضونه او دا خبرې کولې. الله رب العزت وی وتوا انما الآیات عند الله، یقینا نخید الله د طرف ندی، د دې را لګون کې الله ده. دا تاسو چې سغواړی دا الله کوي، الله یې کولای شي، دا زما اختیار نه ده. و انما انا نذیر مبین، او یقینا زیم ير در کون کې اخکارا. اولم یکفیهم ان انزلنا علیک الکتاب، آیا پورا نه دا د خلکو د پاره دا خبره چې یقینا نازل کړل منګه پتا باندې کتاب. یتلا علیہم لسته کی پدی باندې بیان ولې کی پدی. ان فی ذلک الرحمہ، یقینا پدی کی خامخا رحمت ته. و ذکر او ذکر دے پکې پوها د پکې له قوم یؤمنون، دا قوم د پاره چې ایمان راوړي. خلک خبره کوي اصل له اشاره وي. الله یو د دې لپاره دا خبره پرانه ده چې موږ قرآن نازل کړل تا باندې، کتاب یو نازل کړل په دې باندې لوستې کیږي. دا دې لپاره پرانه ده، د دې نه خواته دي سواړي، د دې نه خوا دي کم دلیل غواړي. لیکن خبر دا چې دا رحمت او پند ذکر دے یاداشت دی د مومن خلقو د پاره، قوم د پاره. خلق بیاوی منگل دلیل پکار دے، منگل گواہ پکار دے. اللہ یو تو آیا کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کافی دے اللہ زما منز کے استاسو منز کے گواہ. او اللہ یو گواہ پورا دے. یعلم ما فی السماوات والارض، او اللہ پوئیگی پاغا سچ پاس مانو کی دی پس مکہ کی دی. والذین آمنوا بالباطل، او آکسان چی ایمان یوڑ لے پا باطل خبرو بانے، باطل قصو باندے. وکفروا باللہ، او انکاری کرلے دا اللہ نان، اولئک هم الخاسرون، دا کسان دی تاوانیان. خلق باطل منی، عبس سیزونه منی، اللہ نے انکار کر لے، قرآن نہ منی، اللہ نہ منی، رسول نہ منی، نو سبا یہ خطاوانی بھئی کنا. یو پیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سار منزو کو راو گرزید، شپے باران شویو، نوینن خلق و سبا کو پدا سے حالت کے چاغی ایمان راوڑو پا اللہ بانے او انکار اکاو دستورونا، او سخلق و سبا کو پدا سے حال کے چید اللہ نا انکار کا او پستورو بانے ایمان راوڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحتو کو دے خلقو بعضی خیالاتی تصورات تی غلط عقیدی دی. پلان کے استورے چی اخی جی او پلان کے پریوزی نو آل باران کی گی ہوئی، نشتر استور دے آچی کل راوخی جی باران کی گی. نو بعض خلق استور بائیں دا خبری ورطپی، استور باران کی ہوئی، ستور راوخت و بارانی وکو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل دو قسم خلق و سبا کو، یو آغا دی چی آغا پستورو بانی ایمان راوڑی، او یو آغا خلق دی چی آغی پا اللہ بانی ایمان دے. ستورو مورو ناغی نا انکار کئی، اگر نور چی دے نو ستورو بانی ایمان دے و پا اللہ بانی انکار دے. نو سوک چې وی الله بارانو کو، نو دې په الله باندې ایمان راوړي او پستو دستورونه انکار کوي. او دا نور چې دی دې پلان کې ستوره او خطر باران یو کو، نو دغه سړی دې پستور باندې ایمان راوړي، خدای الله نه انکار کوي.
نو الله والذین آمنوا بالباطل او هغه کسان چې ایمان راوړل باطل باندې باطل مني وکفروا بالله انکار کړل د الله نه نو اولئک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانیان ويستعجلونك بالعذاب تا دې سره غواړي داخله ستانه عذاب غواړي تا دې سره هغه تا کړی سدي ولولا اجل مسمى کچری نوې نیټه مقرر لجاهم العذاب نو خامخا راغله به په دې باندې عذاب ولا یاتینهم باتتن او خامخا راځي باندې خلق باندې اچانک دا عذاب با اچانک راځي وهم لا یشرون او دی بشعور نلري یستعجلونک بالعذاب دا خلق تا دې سره غواړي ستانه عذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين یقینا جهنم خامخا راګرون کې د کافرانو لرا یوم یغشاهم العذاب پاورز باندې چراو بغوړیږي پدی باندې عذاب پدی باندې راشي من فوقهم د دې د لپاسنا او من تحت ارجلهم د دې د خپو دلاندینا ويقول هو ایوتا ذوقوا ما كنتم تعملون الله بووي یا زبان حال باندې ویل کیږي ذوقوا ما كنتم تعملون اوسکه هغه چې تاسو کوم عمل کاو تا دې باندې عذاب واړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره ناسته صحابي تپوس کې یا رسول الله قیامت وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل قیامت د پاره څه تیاری کړل چې تپوسونه کې ستا لپاره بس قیامت راضی با کله راضی هغه پته نشتی هغه پر عمل کوا کار کوا چې هغه ورځې د سختونه د اولناکینا د عذابنا بچي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کې څه تیار دي کړل هغه یا رسول الله زیات څه تیار خو مینه ده کړای خو دا الله او د الله د رسول سره مینا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل المرء مع من احب سړی به د هغه چا سره چې د چا سره مینا ده حشر به د هغه چا سره کیږي چې د چا سره مینا ده قیامت کې دا ملګرتیا به نصیب کیږي پیغمبر سره دی مینا ده نو پیغمبر سره به حشر کیږي داغه گاونډواله ملاویږي داغه ملګرتیا به ملاویږي یو مینا ده د خلی یو مینا حقیقت کی حقیقتی مینا پکار ده کوم چې د خلی مینا ده هغه نو په خلی باندې وې زما مینا ده پټ لګیا یې لري بي پټ لګیا د مخالفت کوي دا د مینا نه وای دته هو منافقت وای دته هو دورنګي وای یو طرف ته یو سکے بل طرف ته بل سکے کې به خلاف او زمان مینا ده نو قیامت راضی با اچانک عذاب برازی اچانک نو عذاب چې راشي نو سبا کیږي چې کم کافر دی نو هغه د پاره با هلاکت دی هغه د پاره با جهنمی دارنګي چې کله یو سړی خلاف کوي نه عذاب په راضی نو لپاسنه هم راضی لاندې نه راضی لپاسنه د باران په شکل کې لپاسنه د تندرونو په شکل کې لپاسنه د سوکړې په شکل کې لپاسنه د الله طرف نه حکم راضی د غسی دا نه لاندې نه پسنو نه راخیږي لاندې نه کلا او براوزیږي او براشي دارنګه لپاسنا حاکمان مشران اغا ظالمان جابران راشي لاندې ماتحت اولاد دې ماتحت خلق دي اغا نافرمان شي دې ته وي کور کې بچي نافرمان دي خزنا فرمان ده لور نافرمان ده دې ته ویل کې من تحت ارجلهم
ورته ویل کېږي اوسه کوي اوس ورپسې بیا خبر راځي بیا وشي. بل هو آیات بینات بلکې د آیاتونه دي د قرآن کریم واضح واضح فی صدور الذین اوتوا العلم پس نو دا کسانو کې چې علم ول ورکړی شوی دی ما یجحد بآیاتنا او انکار نه کوي زموږ د آیاتونه الا الظالمون مگر ظالمان. وقالوا لولا انزل علی آیات من ربی او دا خلک وی ول نازلېږي په د باندې نښه د رب د طرفنا قل انما الآیات عند الله وتوا یقینا نښه د الله د طرف نه دي وانما انا نذیر مبین او یقینا زه خیم یره درکوونکی ښکارا. اولم یکفیهم آیا پورا نظر دی خلقو د پارا ان انزلنا علیک الکتاب دا خبر چې یقینا موږ نازل کړل تا باندې کتاب یتلا علیهم لوسته کیږي په دې باندې ان فی ذلک لرحمه یقینا په دې کې خامخا رحمت ته و ذکر او پند په کې له قوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راوړي. قل کفا بالله بیني وبینکم شهیدا وتوا الله کافی دې سما استاد ومنس کی گواه یعلم ما فی السماوات والارض الله پوئیږي په هغه څه چې په اسمانونو کې دي په ځمکه کې دي والذین آمنوا بالباطل هغه کسان چې ایمان راوړل په باطل باندې انکار کړل د الله نه اولئک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانیان. ويستعجلونك بالعذاب داخله تعدیس سره غواړستان عذاب ولولا اجل مسمى کچره نوې نیټه مقرر لجاء العذاب نو خامخا راغله په دې باندې عذاب ولیاتی انهم بغتتن او خامخا راځي په دې باندې اچانک هم لا شعور نو دي بشعور نه لري. یستعجلونک بالعذاب تعدیس سره غواړي داخلستان عذاب وان جهنم لمحیطه بالکافرین یقینا جهنم خامخا راګیرونکې د کافرانو لرا. یوم یخشاهم العذاب پاور زبانه چې راګیر بګی د خلق لرا عذاب من فوقهم د دې لپاسنا ومن تحت ارجلهم او د دې د خپل لاندې نو یقول الله بو توي ذوقوا ما کنتم تعملون اوس کوي په سبب دا چې تاسو کوم عمل نکول. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. اللهم قنا عذابك